السلام علیکم او په سوپر کلیک چینل کې ته هر کله وایم د هر څه نه مخکې ته دا یاد کړم تاسو زموږ دا چینل ته سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو یو کس سوال کړی دی چې یعنې زه خپله ښځه په څلورو باندې کوم او بیا ورسره کوروالی کوم، یعنې داسې کار په اسلام کې ښه دی او که بد، او د دې کارونو څه نقصانات دي او څه فایدې دي. عزتمنو په څلورو باندې کوروالی هېڅکله مه کوئ، ولې چې دا خو بالکل دې سره خپله ښځه هم ده او په صحیح حرکت باندې په صحیح کار معامله کوروالی ورسره کوئ، ولې چې دې سره ښځې ته ډېرې بیمارۍ نه لګي او بیا د نه خرابه شي او بیا په اسپتالونو باندې ګرځوي او ډېر غټ تاوانونه به بیا کوي، ولې چې د دې نقصانات خو بل چاته نه رسي، دا نقصانات صرف د دغې ښځې خاوند ته رسېدی شي، خو دا په دغه ټایم کې په ځان باندې نه پوهېږي او خپله ښځه په څلورو باندې کي او بیا ورسره کوروالی کوي، خو چې کله دغه کوروالی بس کي او ترې نه راباسي او بیا داسې له غونتې لاړ شي نو په دې سړي باندې بیا سر ګرځي، ولې چې څه اثرات دي نو هغه ترېنه ټول دا ترېنه رااخلي، یعنې دې سړي ته ډېر سخت خوند ورکوي او کوم یو شي چې کوم ډېر سخت خوند کوي نو پوهېږه چې دا زما د نقصانات دپاره دي، څه فایده خو نشته، خو هر کله چې کوروالی ډېر سخت خوند درکړو او هغه کار به یې پرېږده، ولې پوهېږه چې په دې کار کې زما ډېر غټ نقصانات دي، دې کې زما هېڅ فایده خو نشته او په څلورو باندې کوروالی کې هېڅ فایده هم نشته، خوند یې زیات دی خو نقصانات یې زیات دي، خو دغه شانتې نقصانات یې زیات دي، ولې چې څنګه یې خوند زیات دی. په څلورو باندې کوروالی نه ځان وساتئ، دې سره ستاسو ښځه هم بیماري پرې ډېره ژر راځي او تاسو ته هم بیماري پرې لګېدی شي. او عزتمنو نننۍ معلومات زموږ ته د دې لپاره دی، که زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي ویډیو درسره لایک کړئ او همدا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وکړئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.